لگا سورة اخلاص معوذتین فلق و ناس 3 کرت سحر منز نباد 3 کرت ماخام منز نباد. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ رسول اللہ فرمائل چاچے 3 کرت سورة اخلاص و فلق و ناس سحر و ماخام منز نووی کنا نظر سشئی سحر سشئی جادو سشئی بے برکتی سشئی. آخر کے فرمائی من کل شر ہر قسم شر نبا رب لا یزال دا انسان پخپل حفاظت کی وقت. او اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امام بخاری مسلم دواړو حدیث ته دا اهمیت یې څومره د دریو واړو سورتونو. عائشہ مبارکه فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بتقاضای بشر انسانو اخر کې لک مبارک کمزور شو نو حضور علیہ السلام طریقہ بداوا چې دا نبی علیہ السلام یوزل اخلاص یوزل فلق یوزل ناس بیا اخلاص فلق او ناس 3 ځل به سحر پورا کړه 3 ځل ماخام او د خپل لاس کې بیا داسې کوف کړه. اخل کی کنه چې دا کوم ځای نه ثابت دي دا حدیث د بخاری او مسلم نه ثابت دي متفق علیه حدیث ته لاس کې به کوف کړه په خپل ټول بدن باندې به د لاس داسي هوا نبی علیہ السلام. او تاسو اهمیت ته ګورئ چې حضور مبارک عمر زیات شو او اخر کې حضور مبارک بدن کې به تکلیف او درد بو اغلاسونه به اغه سي نشو اخولای حضور علیہ السلام بیا هم ندی خودي. عائشہ مبارکه سفر مې ماته به راشه زبیر غختم چې ما ته وی چې دا 3 وړه سورتونه 3 ځل وایا سحر ماخام چې ما به وی. عائشہ مبارکه فرمای امام بخاری مسلم حدیث ته او لاسونه به راته داسي ونی و نبی علیہ السلام پاغي کې به ما کوفک نبی علیہ السلام په لاسو کې به ما کوفک بیا به نبی علیہ السلام لاسونه مارونی و او داسي به ما به ول په غوند لاس باندې په بدن مبارک باندې به مولا لاسونه واله ځکه نبی علیہ السلام کې باغه طاقت په اخر کې نو د لاسونه بزموله یعنی په دې حالت کې نبی علیہ السلام ندی پری خودي. نو مبارک څه فرمایي چې یو به ما نبی علیہ السلام لاسونه په بدن باندې واله او حدیث الفاظ دادي ور سره به ما رسول الله مبارک نه برکت هم حاصله و. عائشہ مبارکه فرمای برکت بم ما حاصل. نو چې په داسې حالت کې ندی پری خودي خو قیمتي شی دی کنه ډیر قیمتي شی دی. دا زار تیامه چې سورۃ اخلاص او فلق ته 3 ځل وایا اخل کی کنه چې شیعه کړه دی او هندو کړه دی او سیک او فلان دا اس چټي ډرامه بازی دا د ټولي دنیا او نظر بازانو لاس را اخلاص چې کوم یو انسان دغه شیان معمول جوړ کا په خپل بچو باندې چفکی حسنین کریمین د پیغمبر علی السلام څومره خسته بچیانو دعا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې د مول په معوذتین باندې پیغمبر علی السلام دم کړی دي او دا دم خپل ځان بل د مول سنت ته ده. نو دغه شیان دا کوم چې مارته وي اسانه خبرې دي خدای ته وګورې ځان دې را سختوي ما چې دا د علماو خبرې دا ډېرې سختې دي نه دي سختې دا ستاسو دا کاروبارونه کړی او دا غټې کیسې کړی دا نه دي سختې او دا سختې دي. نو قطعا ما سره به تاسو دا عهد چې دا وظایف با ان شاء الله تعالی ټول ته پکې اجازه ده مونږ ته رسول الله پکې اجازه کړي چې بیان کړي دا خو امت ته پاره بیان کړي دا کنه ټول ته پکې اجازه ده. دا ټول دعاګان ازما والا به دا بیا دا تقریر اوري او دا بس د کوي په خپل معمول کې به راولي زنانو ته به خوي او داسې به یای لکه څنګه چې خوراک کړي خوراک کرنا نه پاتې کېږي داسې به ځان نه پاتې کوي. صحیح ده کنه ان شاء الله تعالی رب لا یزال د مونږ استاد سره په دغه مسنون دعاګانو باندې د عمل کول توفیق راکا.